علیکم نوی ویډیو سره تاسو هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. پښتو مشهورې سندرغاړې ګل رخسار سره یو ځل بیا خپل خاوند حضرت ګل نکاح وکړه. دوستانو څه ورځې مخکې د دوی ترمنځ طلاق شوی و، اوس یې واپس نکاح وکړله. ولې دوستانو دوی دواړو خو سمه ناروا راغستې ده. کله په سوشل میډیا باندې د یو بل مخکې کولو لپاره یو بل ته طلاقونه ورکړي، کله په سوشل میډیا باندې د یو بل مخکې کولو لپاره یو بل سره واپس نکاح وکړي. دا څنګه رامخې ته شو، ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. څه ورځې مخکې د حضرت ګل او مشهورې سندرغاړې ګل رخسار ترمنځ طلاق شوی و چې د طلاق ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې وه. خو دوستانو تېره شپه د حضرت ګل او د ګل رخسار تازه تصویرات په سوشل میډیا باندې اپلوډ شول چې په هغې کې ښکاري حضرت ګل د ګل رخسار سره یو ځل بیا نکاح وکړه، یو ځل بیا واده وکړو، یو ځل بیا رخصتي وشوله. دوستانو دوی دواړو په سوشل میډیا باندې د یو بل مخکې کولو لپاره، د یو بل سبسکرایبرو پالولو مخکې کولو لپاره یو بل له طلاق ورکړو. چې کله حضرت ګل خپلې ښځې سندرغاړې ګل رخسار له طلاق ورکړو، نو ګل رخسار په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وجدل او ویل چې ما څخه حضرت ګل ډېر زیات زیاتې وکړو. چې کله حضرت ګل دغه ویډیو کتله، یو بل پسې ټپې مو ویلې. دوستانو تېره شپه په سوشل میډیا باندې یو څو تصویرات، یو څو ویډیوګانې بیا وایرل شوې چې حضرت ګل وایي زما قبول ده، زما قبول ده، زما قبول ده، او ګل رخسار هم وایي زما قبول دی، زما قبول دی، زما قبول دی. دوستانو نن سبا په سوشل میډیا باندې خلکو د دې طلاق نه اصلي یو داسې قسمه خبره ساده کړې ده، ټویکو د لوبو بوډاګو لوبې دي. نه دوستانو دا د لوبو بوډاګو لوبې نه دي. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. د نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.